ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس، دیر انتہائی قابل قدر علماء کرام، مفتیان عظام، دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دیون کونسل زیر سایہ تاسو دمر کثیر تعداد کے نن راجمعی مانا مخیار مولانا محمد عاقل انصاری سے حفظہ اللہ تعالی دا آسیه خبر اکڑا. ما ویزو صرف تاسو صدا بیان کم چه دا آسیه سوکوا او دا آسیه دا تذکره ولی وا. دا پا گجرواله کی یو خزا وا، عیسایانو کی وا، غریب خزا وا، دا خلقو کورونو دا بطلا وغی کی بے خدمت کولو، وغی بلگی لگی پیسے ورکولے. بیا غین بعد چیچا و پٹو کے دا لون کول، دا لون پورزو کے تاسو تپتے مزدور نمیلاوی گی. نو دا با آغا مزدورائی لمطلا، چونکہ پنجاب کے عمومی رواج دار ہے چھ زنانا لونو کی شریکی ہوئی. نو دے زنانا آسیه دا غریب خاندان نوا عیسایانو دیر شکال دی عمرو پا دا دیر شکال کے دیتا چا کنزل نو کری دی چا بیزتی نو کری چا کمزے حسیدہ پا برادرائی کی مسلمانانو با دی سر ہر قسم امداد کولو. کله چې لونه کېدل د لونو دوران کې دې ګېډۍ داسې په غېږ کې نیولې وه، نورې زنانه م ورسره مخې ته ولاړې وې او دې پلیتې دې مردارې هغه زنانو ته وې ستاسو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله وی چې کله مړ شو نو د هغه په پوزه کې او په خوله کې او په ژبه کې معاذ الله وی چینجي شو. دا د دې الفاظ د دې په اف آی آر کې موجود دي. په دې وجه باندې علماو مطالبه وکړه لکه پرون بل ورځ نن درېمه ورځ ده د مردان په ځمکه باندې یو ګستاخ په دې سرډېرو منګا کې هغه ګستاخي کړې وه، د پیغمبر توهین یې کړی و. د آسیې د کیس نه بعد علما چې راویښ شو نو صرف د مردان په ځمکه چې چا ګستاخي کړې وه منګا والا نن درېمه ورځ د سزای موت ورته ستاسو د مردان په عدالت کې دهشتګردۍ په عدالت کې هغه ته سزای موت میلاو شو. د شیرګړ والا چې کوم مجرمو هغه هم دغسې ګستاخي کړې وه هغه ته هم سزای موت میلاو شو. نن نه شپږ میاشتې مخکې عرفان کذاب د نبوت دعوه کړې وه ګولیباغ مردان کې سزای موت ورته میلاو شو. نو دا د هغې نه بعد علما راویښ شو دغه زنانه چې وه نو دا باعزت طور یورپ ته رخصت کړی شوه او جج دا ووی چې په دې باندې څه ګناه ثابت نه شو چې هغه ولېږلی شوه. نن په یورپ کې چې د عیسایانو د یهودو کم مضبوط فنکشن وي په هغې کې ایز ا چیف ګسټ آسیه ملعونه ناسته وي. ما ته مسلمانانو ووایي چې زما او ستا پیغمبر ته چا داسې کنزل کړي وي لکه ما ته یو اسانه خبره د کودینه کې مسلمانانو چې ستاسو څوک دشمن وي ستاسو هغه سره خانداني د پولي د پټي د بل څه ستاسو هغه سره دشمني وي او په هغه دشمن چې دی هغه څوک راولي او په خپل ځای کې میلمن کړي او د مهمان خصوصي حیثیت ورله ورکړي هغه سړي سره ستاسو چرې لګي بیا پتاسو باندې درد نه تیریږي. آیا که چرې یو ښځه د امام الانبیاء محمد رسول الله بارک دا الفاظ ہوئی کہ پیغمبر کے منہ میں، پیغمبر کی ناک میں، کانوں میں، پیغمبر کی آنکھوں میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے چې دا الفاظ یو سړی ووایي یا یو ښځه ووایي آیا که هغه په کوم ځای کې څوک میلمه کوي یا څوک هغې سره ملګرتیا کوي آیا په ما او تا به هغه سړی ښه لګي؟